ته وزیر اعلی نوې چارج اخیستی دی. نو زه بطور یو صحافي، یو سوشل ورکر، یو رضاکار او دې حوالې سره مونږ چونکې ډېره غټه خبره کړې ده. د دې ټول نوښار 25 لکو 26 لکو نوښاریانو د طرف نه د یو نماینده په حیثیت باندې وزیر اعلی ته درخواست کوم چې وزیر اعلی صاحب یو نظر دی خوا نه هېرېږي، اوس تاسو خوښه ده یو طرف ته یو څو درزنه کلاس 4 ملازمین چې هغوی سره نه ووټ شته او نه شته، هغه تشه د سفارشونو باندې غیر قانوني پراته دي، ډیلی ویجز کې پراته دي، په مختلفو هیرو بانو باندې دلته سیټونو پورې نښتي دي، او بل طرف ته 25 لکه نوښاریان چې هغه د حکومت له ممبرانو له MNAs MPAs له ووټ ورکوي. نو دا 25 لکه نوښاریان لري او که نه تاسو 2 درزنه چپړاسیان لري، کلاس 4 ملازمین لري. دا خوښه وزیر اعلی صاحب او د هغه ټیم د هغه MNA MPAs د ټولو دپاره دی چې کم خلک لري 25 لکو 26 لکو نوښاریانو د طرف نه د یو نماینده په حیثیت باندې وزیر اعلی ته درخواست کوم چې وزیر اعلی صاحب یو نظر دی خوا دلته چې کوم د کلاس 4 فوج غیر قانوني برتی شوی دی 50 لکه روپۍ دلته په چټ باندې ګټلو والا اسپتال هغه ذهن نه مني چې دا به په نقصان کې وي او دې کې به سپیرټ نی، ډیټول نی، اوبه به نی، صفایي به نی، دیوالونه به ګندوي، فلټرې به خرابي، بیډونه به خرابي، پیشوګان او منګکان به پکې ګرځي، سپي به پکې ګرځي، باترومونو کې به د قضای حاجت هغې دپاره سړی نشي ننوتی او بجلی به پکې نی، تیارې به پکې. دا خو صرف یو شی ما وښولو چې د دې دومره ګټه ده. دې کې جي هر قسمه ګټه شته او دا په ګټه روان هسپتال دې ټایم کې د دې خلقو دپاره د مرضونو جاله جوړه شوې ده او دلته کې قتل خرڅېږي، دلته کې مرګ خرڅېږي. نو تاسو ته که فرصت وي نو په خپله دې ته راشئ او دلته چکر مو وښئ او دې خپل MNAs MPAs زه دا نه وایم چې هغوی کار نه کوي خو مجبور به نو د دوی سره د عوامي 25 لکو نوښار خلقو دپاره دلته کې ساق دامات داسې اوچت کوي چې هغه د ټولې دنیا ته هم ښکاره شي او دلته کې ستاسو چې کوم د صحت کارډ چې په کوم باندې تاسو ووټ اخیستی دی نو هغه برقرار کوي او چې په کوم تاسو ووټ اټیکشن وپکې هغه پروګرام دلته صحیح طریقې سره چالو کوي او د هغې چې کوم د دې نه علاوه چې کوم دلته کرپشن شوی دی، کوم تحقیقات شروع دي، کوم مسایل دي، نو زه خو دا وایم چې دې ته سنجیده او ښه شهرت والا خلق په دې صوبه کې د دنیا شی دی هغه راولئ او دلته پې دا صفایي وکئ. د 2 درزنو کلاس 4 د وجې نه دا نوښار اسپتال دا تباه و برباد دی او د 25 لکو نوښاریانو صحت هغه په دو لګولی دی او یو څو درزنه کلاس 4 چې غیر قانوني برتي شوي دي او ډیپټیان هم نه کوي. دلته داسې مونږ اورېدلي دي چې داسې نوکران هم شته چې هغه ډېر لګزري ژوند تېروي او دلته داسې نوکران هم شته په دې ټوله ضلع کې چې هغه دلته کې جي شته نه، هغه په بار ملکونو کې مزدوریانې نوکریانې کوي دلته هم تنخواګانې الي ځان له بل کس اسسټنټ ساتلی. نو دا ستاسو طرف ته متوجه دی، تاسو ته انتظار دی چې کله به راځئ. دا د ټولې PTI دپاره صوبایي حکومت دپاره دې ټایم کې یو ډېر غټه مسله ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال جوړه. د دې سره سره زه وایم چې زمونږ ما ته پرون نابله راځه اکوړي نه ټیلیفون وشو چې 100 درزنه ملازمین ډاکټران په اکوړي هسپتال کې تعینات دي شته او دې ټایم کې پکې یو ډاکټر دی او د ورځې 11 بجې ټیلیفون کېږي او بیا داسې واقعه پکې پیښه کېږي چې ګینې د 9 کاله پس یو ماشومه د یو سړي شوې وه او هغه د ړندو سترګو اوښکه هغه ماشومه زچا بچا مور او ماشومه چې هسپتال ته یې راوړل نو هغې نه پس ډاکټران هغه ایثار کړي نه ډاکټرانو اخري په وخت تېر شوی دی چې حالت خراب شوی دی نو ورته ویې د دې علاج دلته نشته، دا خو به پېښور ته وړنه غواړي چې مرګ په خوله کې یې رسولې ده. نو دا حالت دی زما د اکوړه خټک هسپتال او اکوړې زه وایم دا د دې ټول نوښار مقابله کوي ځکه ډېر غټ بازار، ډېر غټ ټیکس، ډېره غټه آبادي، 2 تقریبا کم و بیش 1.5 سیټ قومي او صوبایي اسمبلی دا پکې شامل دي، 2 سیټونه پکې تقریبا راځي چې دواړو طرفو ته شامل کې 2.5 سیټه. نو د ټولو نه غټ تحصیل غټه قصبه ده او د هغې د هسپتال او جي ټي روډ باندې دی د حادثاتو مریضان راشي پکې د شپې پیریان ګرځي
او د حالت دا دی چې هغې کې هیڅ قسمه سهولیات نشته ابتر صورتحال دی نو وزیر اعلی ته موږ بیا ووایو چې د پبو نه را شروع کړه او ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال اکوړه خټک هسپتال او بیا د مانکی او دا چې په روډ کم غټ هسپتالونه زیارت کاکا صاحب پراته دي دا لږ وګورئ او د دې نه د انقلاب آغاز وکړئ او د دې نه د تبدیلۍ آغاز وکړئ زه یقیني ویم چې دا ادارې چې کم سره د خلکو صحت تړلی دی او کم کې دې ټایم کې داسې غریبي دی چې د عام ډاکټر له دې نو 1200 روپو نه خو کم نشي راتلی بیا نو که د چاته د 1000 روپو 2000 روپو ریلیف په هسپتال کې میلاویږي او دا شی مو ورکو نو دا به ټول عمر نه هېرېږي اوس تاسو خوښه ده یو طرف ته یو څو درځنه کلاس 4 ملازمین چې هغوی سره نه ووټ شته او نه شته هغه تش د سفارشونو باندې غیر قانوني پراته دي ډیلی ویجز کې پراته دي په مختلفو هیلو بانو باندې دلته سیټونو پورې نښتي دي او بل طرف ته 25 لکه نوښاریان چې هغه د حکومت له ممبرانو له ایم این ایز ایم پی ایز له ووټ ورکوي نو دا 25 لکه نوښاریان لري او که نه تاسو 2 درځنه چپراسیان لري کلاس 4 ملازمین لري دا خوښه وزیر اعلی صاحب او د هغه ټیم د هغه ایم این ای ایم پی ایز د ټولو دپاره دی چې کم خلک لري 25 لکه نوښاریان که نه 2 درځنه چپراسیان چې ټوله ضلع یې دې ټایم کې په کونه کېنولې ده او تباه او برباده کړې